دا سترګې دي حالاتو دي کاږې سمول غواړي او هغه یار پکې لمبېږي او موږ ترې ګوټ کولی نه شو وایي که دا سیند که باسین شي لکه اور لګول غواړي مګر اوس د نننۍ غونډې پروګرام چې چا جوړ کړی دی چا چې محنت کړی دی او دومره هلې ځلې کړي دي دومره خوندور پروګرام جوړ کړی دی زمونږ د کماړې سینې نایب صدر اور PS 115 انچارج جناب غفور خان ایڈوکیٹ صاحب ته درخواست کوم چې هغې راشي او د خپلو خیالات اظهار وکړي غفور خان ایڈوکیٹ ضلع مشران د وارډ جنرال سیکرټري او د وارډ صدر ټول السلام علیکم نن د پښتو مادري زبانونو عالمي مادري زبانونو ورځ منل کېږي هغې به زه په پښتو کې زبان دپاره به یې وایم چې مولا پښتو ژبې اخلاق او ادب راکړی ده مو د مادري زبانونو نورو خلکو سره په د پوره 50 سال کې خلکو سره مې وخت تېر کړی خو مو هغه شونې چې کومه ادب او اخلاق ونه کته چې مولا کومې پښتو مولا اخلاق او ادب راکړی ده لکه زه به ته یو لانډه هغه وښیم کافي خو مشرانو خبره وکړې خو یوه خبره ته کوم چې کاټ کې چې کومه مشر لا چې کومه مونږ سار کېنوو مونږ نه په لاندې کېنو دا مولا پښتو لکه روایت راکړي پښتو کله چې پښتو نه وای نو دا به چې کومه مو ادب او اخلاق چې کومه دا به مولا نه راغلی نو دا مولا پښتو ژبې چې کومه دا اخلاق او ادب راکړي او نور زه د تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو مولا مکار وکړله و انشاءالله چې هر کله دا یو ریز راشي انشاءالله موږ به کوشش وي چې په مطابقه طور باندې یو دا موږ صدر صاحب غفور چې کومه موږ دا غار وکړله انشاءالله دا و دې پر دینه پاسه به موږ په مطابقه طور باندې دا شای به انشاءالله جوړو ٹھیک شو کنه خدای په امان او انور علي صاحب وارډ صدور جنرال سیکرټري او زموږ د ضلع انفارمیشن سیکرټري عادي کوټي ګرامي صاحب مولا چرزي صاحب ټولو ته په خیراله او ستړي مشه زما پښتو زما سرمنده دا نور ژبې د لباس په شان دي حقیقت خبره دار څنګه چې زموږ مرګرو او مشرانو خبرې وکړې ډېرې په تفصیل سره خبرې وشوې چې پښتو خو پښتو به موږ الګ نه خایو څنګه چې باچا خان دا محسوس کړه چې مدرسې کولاو او مدرسې په دې د وجه کولاو کو چې په پښتنو کې د تعلیم ډیر زیات کمی دی من که پښتو وایو نن که زه پښتو وایم زما پښتو نیمګړې ده زما پښتو ځکه نیمګړې ده چې زما ډیر الفاظونه چې دي هغه ما څه د اردو نه راپټ کړلې سمې د انګلیش نه راپټ کړلې سمې د انګلیسي نه راپټ کړلې زما هغه پښتو چې ده هغه مکس شوې ده زما پښتو اوریجنل نه ده پاتې شوې هغې وجه دا ده که زمونږ چرې د تعلیم نسبت د پخوا نه په پښتنو کې دغه شانتې وی که باچا خان چې څومره زور او فوکس په دې خبره باندې کړی چې یاره په پښتنو کې تعلیم راشي ای وجه صدر دادا زه به تاسو ته یو مثال درکم که کله چې په سړي کې کوالټي او په سړي کې هغه صلاحیت او هغه یي نو هغه ته نور قومونه مجبوره کېږي په دې خبره چې یاره د ده دا ژبه دته اوس یو ترجمان کېدم او د ده په خبره ځان پوه کم د دې ژوندي مثالونه زموږ په مخ کې شته په لږ تېر وخت کې هغه صلاحیت و د افغانستان ټیم چې کله په اول ځل باندې راووتو او کرکټ لوبه یې کوله نو د هغې کپتان چې هغه په پښتو کې خبرې وکړې او هغه په د هغو چې کوم لبه وه هغه په ویسټ انډیز کې وه نو هلته یې هغه پښتو په هغې باندې ټولو پښتنو فخر کوو نو موږ له پکار دادا چې دا صلاحیت او دا خپلو بچو ته وښیو خو دا خپلو بچو ته به موږ په هغه عمل کې ښیو چې کومه چې پاکه او صفا ده زه ستاسو د ټولو مشرانو او همزولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ما له موقع راکړه د دې خبرې قابل خو ګڼلم حالانکې په پښتو باندې خبره کول څنګه چې نور الله چرزی صاحب وویل چې دریاب ته کوزېده دي او دریاب راغونډول ډېر ګران کار دی نو زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه مننه والسلام او بختور خان چې ګټورې کې خبره ورته وکړلې ملګرو اوس د سلطان آباد جنرال سیکرټري نور حبیب صاحب ته درخواست دی چې هغې راشي د وزیر صاحب وکیل صاحب منصف علي صاحب انور علي صاحب او زموږ ډېر کروڑ ملګری نور الله چکزی صاحب او پنډال کې ناز زما په مینه او په مینه شریک دوستانو وروڼو همزولو السلام علیکم
ملګرو مشرانو چې کوم خبرې وکړې د هغې دپاسه خبرې که زموږ په ذهن کې وي نو هغه لاړې هغه دې وکړه خو یوه خبره کومه د زړه نه چې دا مې زړه غواړي او هر چا ته هر ځای کې وایو زمونږ یو ډېر زوړ ملګری سینیر ملګری و ډاکټر ناشاد صاحب نوم هغه راته په خپله دا کیسه کوله دا کیسه تاسو ته هغه وایي هغه هغه وخت کې زه هلک او نو جنریشن هغه حساب کتاب نو هغه موږ ته ډېر ښکلي کلاسونه راکړل هغه وایي زما یو دوست دی هغه ځای ته لاړم هغه سره مې سکار او هغه ته مې ټلیفون وکړ چې هلکه زه درځم نو هغه راته وایي چېرې ته خو بار یم خو ته لاړ شه هلته کې بچي زما شته بس ته ناست چې مې به اوس کړي او زه درځم بیا به خپل صلات مسلات وي ښه وایي د هغه مشرۍ زوی ما سره ناست وایي ما وایي چې راشه ده سره ګپ لګوه یوازې بس وایي ما هغه ته وایي بچې تا له پښتو درځي وایي هغه ما ته وایي چې او ما له پښتو راځي وایي ما ورته وایي چې پښتو کې د خر بچي ته څه وایي نو هغه راته وایي چې ګدی کا بچه یاره وایي حیران او پریشانه شوم چې یاره دا زمونږ حال دی د راتلونکي ګلو که نه چې هغه ته دا پته نه وه چې د خر بچي ته کوچاڼې وي لکه دا خبره مې د دې پورې وکړم مشرانو خبرې وکړې سیوا خبرې نه کوم خو دا یو درخواست خپل ځان سره سره تاسو ته هم دی چې مهرباني وکړئ د خپلو ماشومانو سره چې کله ناست یې یوازې دا تاجد دا الفاظونه چې د پښتو دي دا ورته ښیئ ځکه چې دلته کې هغه د پښتو د ثقافت او د پښتو هغه حساب کتاب نشته چې د کور نه بهر وځي په دغه اردو باندې سري که زما بچي دي که ستاسو دي دغه په اردو وایي په اردو ښه راځي نو دې لپاره موږ ته یو محنت ضروري پکار دی د دې پروګرام د حوالې سره چې یاره کم از کم موږ خپلو بچو باندې لږ محنت وکړو او کوشش دا وکړو چې په کور کې 100% پښتو وایي ډېره ډېره مننه مهرباني خبره ده د پښتو د خبرې یو که دا په دې باندې یو فخر پکار ده زه به تاسو ته یوه معمولي غوندې خبره وکړه چې د قوم پرستۍ په غو سره لیول سره به زه خبره وکړم چې موږ پښتون سړی بېدوي دي ما وایي چې دا باندې معمولي باندې په ترقۍ باندې که نه هغه سره ته په پښتو کې خبره وکړه نو هغه تا ته هغه ګڼ نه درکوي چې باندې یاره پښتون اورو په دې کې سندې موږ کتلي دي سندیانو سره متروکه شوې ده یو معمولي ونې کس افسر ته ودرېږي نو هغه دومره عزت ورکوي نو زه تاسو ته وایم چې مطلب پښتو خپل قوم سره خپل هغه سره مینه کوئ دا مطلب ډېره ښه د موږ لپاره یو د فخر خبره ده او غفور بھائی ده او ټولو ملګرو ته شکریا ادا کوم چې موږ سره داسې موقع راکړه موږ داسې موجود نه ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ کی په هر پریشانی کې هر خوشاله موقع باندې با پښتو کو او حق لک ربي په دې ځای کې ان شاء الله که هفتې په شپې باندې اور 9 بجې وي ان شاء الله یہ ټول ملګرو ته دعوت هم ده اور ان شاء الله که دا پیغام دو اور دا ان شاء الله په واتس اپ گروپ کې ان شاء الله تاسو درکو خدا مشر ماته وای 24 تاریخ 24 تاریخ ان شاء الله 24 تاریخ هفته ورځ به ان شاء الله ماسوتن دا ټیم به ان شاء الله څنګه چې ملګری راغلي او تاسو به راځي ان شاء الله ټول ملګرو ته دعا ته خیر ولري نو ان شاء الله صدر جناب نصر الله خان صاحب چې غیر راسي د خپل خیالات اظهار وکړي نصر الله خان صاحب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہلوان نظام مشران گزاری پیٹ صاحب سینئر نیب صدر سرکار کو خواجہ اور ماشاء اللہ کم کردار چاہیے ادا کو ادا کی ہے سمر تاریخ میں چند داؤں کو تقریباً کم ہوئی جناب غفور ایڈوکیٹ صاحب جناب جانجیب صاحب اور ٹول مرکز سمر شراغلی ٹول تک بمینا السلام علیکم او الله دا وسه زموږ د اتفاق ساتي پښتو زموږ مورانه ژبه ده او څنګه زموږ جانځي صاحب ډېر ښه خبرې وکړي چې ماشوم خوب ویني نو هغه پښتو کې په خپله ژبه کې ویني نو موږ ټول دا پکار دي که موږ یو ملګري سره داسې یو لین دین کوو یا یو لیکل کوو چې موږ پښتو ژبه کې کوو ولې چې کوم علاقه کې تاسو وګورئ که بلوچستان ته لاړ شئ نو هغوی په خپله بلوچۍ کې لیکل کوي او زما پښتون په انګلیش کې لګیا وي ولې خپله ژبه موږ هېره کړې ده که سند ته لاړ شي نو هغوی په سندیا کې خپل لیکل هم کوي خپل هر څه کوي او زما پښتون بچې په هغه انګلیش او اردو کې لګیا وي نو لکه مشران ډېر ناست دي د دې په تیر وار د خپلې ژبې ارمان راغی او بېله ژبې به هر فرمان قبول کړم کله خدایه څوک مهدي د زمان راغی
د پښتو د ګلو هار او پغاړ چې خوشحال مې د اورنګ د زندان راغی ګوره سترګې مې چې ډکې ډکې کېږي نوم د تګ په خوله و نخلې باران راغی ما بیګه په خوب خورې زلفې لیدلې خدای دې خیر کړي چې قاصد پریشان راغی ما حمزه د بلتنت یاري جړلې لکه شمه زما کور ته خاندان راغی د عوامي نېشنل پارټۍ د کیمړی سینئر نائب صدر غفور خان ایڈوکیٹ صاحب جنرل سیکرٹری منصف علی یوسفزئی صاحب کلچر سیکرٹری یاسین خټک صاحب جانزیب بونیری صاحب او نور الله اچکزئی صاحب او د عوامي نېشنل پارټۍ ډیرو درانو خوږو او غیرتمندو ملګرو نیلسن منډیلا یوه خبره کوي هغه وایي چې که یو کس یا ته د چا سره په داسې ژبه کې خبره کوي چې هغه کس په ژبه پوهېږي نو دا خبره د هغه ذهن ته وررسي که ته د یو کس سره په مورنۍ ژبه کې خبره کوي نو دا خبره د هغه زړه ته وررسي د ذهن د خبرو سره اختلاف کېدی شي خو د زړه د خبرو سره اختلاف نشي کېدی د زړه د خبرو سره مینه کېدی شي او مولانا ابوالکلام آزاد یوه خبره کوي هغه وایي چې که یو ماشوم ته ته په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوې دا داسې دی چې د بادامو نه چلکا لرې کړې او بادام ورباندې خورې او که ته یو ماشوم ته په پردۍ ژبه کې تعلیم ورکوې د دې داسې مثال دی چې د چلکې سره بادام ورباندې خورې نو اندازه ولګوئ چې د ماشوم د هضمې به څه حال وي اوی هضم کی یا نه او نن مونږ ولې ناست یو څنګه دا ورځ لمانځو اقوام متحده انټرنیشنل ډے ډیکلیریشن چې کوم کړی دی د مورنیو ژبو په حواله نو په 21 فروری 1952 کې په مرحوم مشرقی پاکستان موجوده بنگلادیش دې کې د هغه ځای خلکو مظاهره کوله د خپلې ژبې په حق کې نو د هغه وخت اهلکارو ګولۍ ورباندې وچلولې کسان شهیدان شول بیا یو بنګالي دا ټول واقعات چې کوم دي دا اقوام متحده ته ولېږل نو د اقوام متحده یوه اداره ده ځینې اداره یونیسکو بیا دا فیصله وکړله چې د مورنۍ ژبه به په 21 فروری باندې نمانځلې کېږي نو زه دا خبره کول ضروري ګڼم چې د مورنیو ژبو نمانځلو د ورځ نمانځلو سره سره مونږ ته پکار ده ټولو انسانانو ته پکار ده چې هغه بنګالیانو شهیدانو ته ټرایبیوټ پیش کړي هغه بنګالیانو شهیدانو قربانۍ ته خراج تحسین پیش کړي چې د پوره دنیا ته د مورنۍ ژبې حق چې ګټلی دی دا بنګالیانو شهیدانو ګټلی دی ملګرو که چیرې انګلیش ژبه راپاسي هغه د انګریزانو نه پوښتنه وکړي چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیش دی تاسو د دې لپاره څه کړي دي نو ما خیال دی چې د دې جواب کې به هغه سرخروم وي او که چیرې اردو ژبه راپاسي هغه د اردو سپیکینګ نه پوښتنه وکړي چې زه په تا FIR کټ کوم زه ستا مورنۍ ژبه یم تا زما دپاره څه کړي دي کیدای شي اردو سپیکینګ هم سرخروم شي او خو که چیرې پښتو راپاسي او هغه زموږ نه پوښتنه وکړي چې تاسو څه کړي دي زما دپاره نو موږ دپاره به مشکل وي زه دا خبره هم ضروري ګڼم چې ماهرین نفسیات ماهرین لسانیات او ماهرین تعلیم په دې خبره متفق دي چې تاسو ماشوم ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکوئ چې په کومه کې ماشوم خوب ویني او هر ماشوم په مورنۍ ژبه کې خوب ویني او باچا خان دا خبره ډیره ضروری ګڼله هغه شاعر نه و
ادیب نو باچا خان سوشل ریفارمسٹ ہو باچا خان سوشل سائنٹسٹ ہو باچا خان سیاستدان ہو باچا خان لیډر ہو خو د دې سره هغه دا خبره ډیره ضروری ګڼله چې داسې یو پلیټ فارم پکار دی چې د هغه پلیټ فارم نه پښتانه شاعران او ادیبان د خپلو صلاحیتونو په بنیاد د خپلو صلاحیتونو په طاقت د خپل قام خدمت وکړي نو هغوی په 1928 کې بیا پښتون رساله راوویستله د اوس چې د پښتون رسالې خبره کېدله بیا هغې پښتون رسالې داسې وطن پرست شاعران داسې په کام مین شاعران او ادیبان پیدا کړل چې تاریخ په هغې نن فخر کوي ډېر نومونه دي مونږ ویلی شو کلندر مومند صاحب اجمل خټک صاحب غنی خان الف جانا خټکه او دې نه علاوه ډېر بې شماره نومونه دي خو زه د اختصار نه کار اخلم او کلندر مومند صاحب بیا داسې و چې د هغوی سیاسي جدوجهد هم دی هغه بیا د هغه وخت حکمرانانو گرفتار کړو په لاهور په قلعه کې گرفتار و نو په هغې کې کلندر مومند صاحب بیا یو شعر ویلی و وی چې په خوشحال په راتنبور کې وشوې هغه کانې په ما لاهور کې وشوې د وطن ناوې دغه ټولې کیسې ما سره ستا د مینې تور کې وشوې دا آشنا خیال د قفس ور مات کړو بلتونه ډزې د پکور کې وشو دا کلندر مومند صاحب و او هغه چې په هغې کې ویلي دي چې په خوشحال په راتنبور کې وشوې راتنبور په هندوستان کې په راتنبور کې یوه قلعه ده چې خوشحال به په هغې کې قید پاتې شوی و نو هغه په هغه وخت په قید کې په قلعه کې دا شعر ویلی و چې پښتنې جونه د زلف باد ته نیسي چې شمال بوی راوړي په راتنبور کې نو دلته په کراچۍ کې یو پښتون شاعر زموږ ملګری و ډېر د صلاحیتونو نه ډک ریاض تسنیم صاحب هغه بیا چې څه وخت دهشتګردي زیاته شوه د ډي ای خان نه واخله د شانګلې پورې وطن په وینو ولړلی شو او زمونږ د چمن نه واخله تر د کوټې ښار پورې ځای په ځای دغه دمکې به وي نو هغه بیا په هغه وخت باندې یو شعر ویلی و چې د مشک په ځای برودو بوی تی درومي پښتنې به زلفې څه ونیسي باد ته نو هغه دغه ټیرریزم چې کوم و چې د کام ورسره مخامخ و هغه یې په خپل شعر کې ظاهر کړی و نو ملګرو په مورنۍ ژبه باندې ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي او مونږ که دا ووایو چې ژوندي کامونه ترقي یافته کامونه لوړ کامونه هغه د خپلې ژبې څومره خیال ساتي د خپلو شاعرانو څومره خیال ساتي د خپلو ادیبانو څومره خیال ساتي د دې اندازه تاسو له یو مثال نه ولګوئ هغه دا چې جرمني راواخلئ په پوره دنیا کې چې چېرته د جرمني کلچر سنټرز دي هغه د جرمني مشهور شاعر ګویټې په نوم دي دلته په کراچۍ کې هم جرمن کلچر سنټر دی ګویټې انسټیټیوټ دلته کې هغه موجود دی د دې نه علاوه په دنیا کې چې غټ غټ انقلابات راغلي دي په هغې کې هم د شاعرانو ادیبانو ډېر غټ کردار دی که تاسو وګورئ انقلاب فرانس وولټیر مونټیسکیو روسو د هغوی د تخلیقاتو په طاقت هلته انقلاب راغلی دی هسې نه دی راغلی جنګونه تبدیلي نشي راوستلی په بعضې وخت کې غټ غټ جنګونه چې د شاعرانو ادیبانو قلم طاقت یې راوستلی شي یو ادیب دا خبره کوي چې زه څه وخت لیکلو ته کینم نو زه دا وخت بیا په حالت جنګ کې وم چې څه وخت زه څه لیکم نو په هغه وخت کې زه بیا په نارمل حالت کې نه وم زه بیا په هغه وخت کې په حالت جنګ کې وم نو د شاعرانو ادیبانو او موږ د خپلو شاعرانو سره څه کوو بایسیت کام که موږ دې ته وګورو تاسو وګورئ څومره بهترین شاعر و هغه ته لینن ایوارډ میلاو شوی دی فیض احمد فیض هغه دلته کې په ډیکټیټوریل رژیم کې دومره تنګ شو چې هغه په وخت بیا د دې ځای نه چې څه وخت روان شو بهر تلو جیل وطن کې دونو دا شعر ویلی و چې مشهور شعر دی هغه د فیض احمد
फैज के निसार तेरी गलियों पे ऐ वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजरे चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। दा हाल और ब्या कमूंगो उलू हबीब जालिब आगा पर हैदराबाद साजिश केस के खान अब्दुल वली खान सरा गिरफ्तार पाते हो तकलीफे तेर कड़े दे या कोर वाला वर्तरागला जोए वर्तरागलो जालिब सारे मुलाकात वो और वर्ता इशारतन दाओ चित्त द जमहूरियत खबर कहे तदा काम द हकूक द आवाम द हकूक खबर कहे पकोर के मुश्किलात थी द बच्चे द तालीम मसली दी द नूर डेर मुआशी मसाइल दी नो जालिब चा अखपल जोए कोर वाला रुखसत करा नो देख पले कमरे तरागलो जान पसे दरवाजा बंद करा कि ब्यालक सत पस रहो तो अखपल बोझ दजड़ो कम करो नो अमलगर वर्ता होए चे जालिब नन खबडेर खुशहाल वाले चे क्योंकि भाभी से मुलाकात हुई आपकी। नो जालिब वर्ता होए चे जो हो न सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था मुलाकात कहाँ थी। दसे तकलीफुना अगा खल को तेर कड़ी दी यानी यो कस का वसाइल भी वरसरा अगा जेल तलाशी दा इस खबर न ला वो का यो सर कस सरा वसाइलुम नवी आगा फैमिली पर मुश्किलात की और दा कस जेल ते रही द जेल देर ज्यादा कीमत लगी बनिस्बत दा कस कि दागा सरा वसाइल भी अगा तरुस्तो द बचो द कोर वाला अगा मुश्किलात थी नो जबदाओ एम चे कचेरे दा दोस्तों दा खबर तस्लीमई दुश्मने तस्लीमई चे कराचे द पोख्तानो द टोलो नागट कार कदा पोख्तो उरज़े पे हवाले सरा पे खबर के दा उनन मांदलेशी खबर नश्ता इवन का काबल के नवन मांदलेशी खबर नश्ता का कोयटा के नवन मांदलेशी खबर नश्ता को कराचे के द पोख्तो जबेन मांजल ढेर जरूरी दी वले चे दा द पोख्तानो द टोलो ना गट कार नो ज़ास्तासो टोलो मलगरो यो अरे क्या शुक्रिया अदा कौम पले खबरे दे कलंदर मोमन से पदे शिरुनो खत्मों चागा आलमी जमीन पनो मलिकुम नजम बेले हो अवई चे ज़दत यरो और जुल्मतुनो अजली दुश्मनियम लकदन मर में हमेशा दश्ती जिगर सिरले माँ पखपलजान लंबी गलले माँ पखपलजान लंबी गलले जमाजरस वजिदो को में दश्ते हिजाब दसड़ी को पखंजर सिरले या ची शिनस्तरी की और सुरमखी इस्तेमाल लमाना शनशन लुगी और श्री लंबे द इस्तेमाल ताऊपे जमास रुशुंडो जलमो श्री विने अरजाने कड़ले दाजादाई पर मोहब्बत के जवाने ताऊपे और ज़दस बेखली सड़ी तोप द इर्तिकाद पारा पहर मैदान पखपल विनो लंबे दले यमा समंदरुनो जमा अजम त सलाम कवलो द कुम मुश्किल पर वक्त के वायत हम बेदले यमा तरखपल वसा दे मजलूम पमरस त टीन यम वलाड अलजायरो पोख्ते गुरे कश्मीर सवई चनन पमादा नो पमादा पाराम प्रतय यद दुनिया उल सताउस द जमीर सवई